د عمران خان نن یو ډیر اهم کیس کې ټرایلز دی. بشرا بیبي ویلي دي که چېرې په دې کیس کې عمران خان رها شو نو عمران خان به د 24 نومبر احتجاج په خپله باندې لیډ کوي. هغه کم کیس دی په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. د توشاخانه کیس دی په هغې مو مکمل په دې ویډیو کې پویم. خو بل طرف ته آرمی چیف چې کله ایکسټینشن آرمی چیف له ایکسټینشن ملو شو نو په هغه باندې چا درخواست ورکړو هغه درخواست هم عدالت نن مسترد کړی په څه وجه باندې په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل حکومت د 24 نومبر احتجاج ودرولو دپاره خپله حکمت عملي تیار کړې ده. څه رکاوټونه به پی ټی آی د لپاره جوړوي په هغې هم تفصیلا خبره کوو. ټول لومړنی آرمی چیف ته چې کوم ایکسټینشن میلو شو 2027 کې به آرمی چیف ریټایر کېږي د پاکستان چې کوم کرنټ آرمی چیف دی. نو د هغې نه پس یو عام سړی و چې هغه درخواست ورکړی د آرمی چیف په دغه ایکسټینشن باندې. نو هغه درخواست عیني عدالت مسترد کړو. عیني عدالت چا جوړ کړی؟ عمدي مسلم لیگ نون حکومت جوړ کړی دی. هغه درخواست چې کوم دی عیني عدالت مسترد کړو. دا درخواست عیني عدالت په دې وجه مسترد کړو چې په دې درخواست باندې عدم پیروي شوې ده. عدم پیروي مطلب دا دی چې یو سړی یو درخواست ورکړي او بیا هغه فالو کوي نه، مطلب هغې لپاره وکیل نه نیسي او بس درخواست ورکړي او نور. نو چا چې درخواست ورکړی و هغه وکیل نو نیولی چې په څه وجه یې نو نیولی د هغې وجه خو مخکې له نه ده راغلې، خو وکیل نو نیولی درخواست نو فالو کړی. نو هغه درخواست چې کوم دی نن عیني عدالت مسترد کړی، پرون عیني عدالت مسترد کړی دی. جی بل حکومت 24 نومبر احتجاج ودرولو دپاره خپله حکمت عملي تیاره کړې ده. ټول لومړنی خو حکومت 9000 رینجرز طلب کړي دي د اسلام آباد دپاره. 9000 رینجر د پاره درخواست ورکړل شوی دی چې 9000 رینجر تاسو موږ ته راکړئ چې هغه موږ په اسلام آباد کې ودرو په مختلف ځایونو کې چې هغه دغه احتجاج ودرئ. جی مختلف ځایونو کې به 9000 رینجر اسلام آباد کې تعینات کیږي. جی بل دویمه حکمت عملي دا چې په سند کې دفعه 144 نافذ شوه. عمران خان مخکې ویلو چې سند والا به په سند کې احتجاج وکړي، چونکې سند والا خلک چې کوم دي د سند او د بلوچستان خلک اسلام آباد ته ډېر په ګرانه راځي، نو دوی په خپلو علاقو کې احتجاج وکړي. نو خو بیا هغې نه پس عمران خان وویل چې نه، د سند او د بلوچستان خلک به هم اسلام آباد ته راځي. نو دوی ولا اوس نه په سند کې دفعه 144 نافذ کړې ده. جی بل د عمران خان چې نن کوم اهم کیس دی، په کوم کیس کې به چې ټرایلز نن کېږي د هغې حوالې سره بشرا بیبي ویلي که چېرې دغه کیس کې عمران خان ته ضمانت میلو شو، چانسز هم شته چې ضمانت ولنه میلو شي. که چېرې وایي ضمانت میلو شو نو بیا به عمران خان د 24 نومبر احتجاج په خپله باندې لیډ کوي. کم کیس دی هغه د توشاخانه کیس. د توشاخانه کیس سماعت په نن د ګلحسن اورنګزیب په عدالت کې یو ځل بیا کېږي او دا هم ایکسپیکټډ ده چې په دغه کیس کې عمران خان ته ریلیف میلو شي. په دې کیس کې اف آی اے نه عدالت دلایل غوښتلي چې اف آی اے به نن دلایل هم خپل پیش کوي. دا کیس اصل کې داسې دی چې دا یو جیولري سیټ و، د سرو زرو یو سیټ و چې دا یو ملک چې کوم دی عمران خان ته په ګفټ کې ورکړی. چې کله یو ګفټ بل ملک والا یو وزیر اعظم ته ورکړي نو هغه توشاخانه کې کېښودلی کېږي. دغه سیټ چې کله توشاخانه ته راغو نو هغه به د عمران خان خوښ شوي یا به د ښځې خوښ شوي وي. نو حکومت ته ویلو چې دا مونږ اخلو و دې قیمت ولګوئ. نو د حکومت چې کومه هغه د عمران خان په ټایم کې کومه عمله وه نو هغې قیمت د دې سیټ ولګولو 58,29,000 روپۍ ولګولو. نو هغه ټایم کې رولز دا و چې 20% پیمنټ په وزیر اعظم وکړي چې څوک د توشاخان نه څه ګفټ اخلي نو 20% پیمنټ په وکړي او ګفټ په اوچت کړي. خو عمران خان ویل چې 20% پیمنټ کم دی، زه به 50% پیمنټ وکړم، قانون یې ولا بدل کو 50% پیمنټ وکړو. نو عمران خان 50% پیمنټ وکړو او دغه جیولري سیټ د توشاخانه نه اوچت کو. جی تقریبا 29 लाख سمثینګ پیمنټ عمران خان وکړو دغه سیټ د جیولري نه اوچت کو. نو بیا چې کله اوس د مسلم لیگ نون حکومت راغو نو په عمران خان باندې دغه توشاخانه کیس جوړ کو چې عمران خان کم دغه جیولري سیټ ایشتلې د دې قیمت 58 लाख روپۍ نه بلکې د قیمت په کروڑونو کې دی او په عمران خان باندې په توشاخانه کیس جوړ کو. اصل کې دا کیس په عمران خان باندې جوړول نو پکار. دا کیس په هغه خلکو باندې جوړول پکارو چې چا د دې قیمت لګولې. قیمت خو عمران خان نو لګولې، قیمت خو د توشاخانه چې کم منیجمنټ ته کم سټاف دی دی ای قیمت لګولې. نو کیس په هغې باندې جوړول پکارو چې تاسو ولې دا قیمت دومره کم لګولې. خو نه، کیس په هغې باندې نه جوړ، کیس په عمران خان باندې جوړ دی چې عمران خان دا سیټ ارزانه ایشتلی دی، قیمت 58 लाख نه بلکې په کروڑونو کې او عمران خان قیمت نو لګولې. خو دا دې ټول کیس سیناریو د دې کیس شاله چې کم بیک ګراوند ډیم در سره شریک کو نو حکومت په دې وجه باندې د توشاخانه کیس په عمران خان باندې جوړ کړی. نو اوس که چېرې په دې توشاخانه کیس کې عمران خان ته ریلیف میلو شو نو 24 نومبر چې کوم احتجاج دی دا په عمران خان په خپله باندې لیډ کوي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.